نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو بآخرين. رواه مسلم. الله پاک علیم دے مانا دی حروف مونږ نه دی نازل کړی په تا باندې قرآن د دې دپاره چې ته په تکلیف او مشقت کې وغورځېږې، مګر دا یو نصیحت دی د هغه چا دپاره چې ایریږي. نازل دی د هغې ذات ته طرفه یې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې، هغه چې برتر دی رحمان ذات دی، په عرش باندې برابر دی. د هغه دپاره هغه دي په اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکې کې دي، هغه چې په منځ د دواړو کې دي، او هغه چې لمدې خټې نه لاندې دي. او که ته اواز اوچتې په وینا باندې، دغه الله پوهېږي په پټه او ښکاره باندې، په ډېر پټ باندې. دغه الله دی نشته معبود برحق مګر دغه الله دی. دغه الله دپاره ښایسته نومونه دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی په دې خپل کتاب الله باندې خلک اوچتوي، روحاني لحاظ سره، جسماني لحاظ سره، همدغه رنګې دیني لحاظ سره او د پرهیزګارۍ په لحاظ سره وغورځوي هم په دغې. سورة طه او سورة مریم دا انقلابي سورتونه دي، او د شرک په زمانه کې دا مکی دور سورتونه دي، دواړه مکی دي. ډېر غټ غټ خلک د دې په اورېدلو باندې خپله نظریه، خپل سوچ او فکر یې پرېښی دی او اسلام یې قبول کړی دی. دا هغه صورت دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغه زندګي بدل کړې ده. نبی علیہ السلام چې کله په دې مکه کې ډېر په تکلیف کې شو، یو طرف ته ابو طالب وفات شو، هم یو سهاره وه، بل طرف ته خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه وفات شو. نو هغه د نبی علیہ السلام د مشورې ډېره لویه سهاره وه. ځکه خو داسې بیبي وه چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي په بیبیانو کې نبی علیہ السلام د حضرت عایشې سره ډېره مینه وه. په هغې ویل چې کله به د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ذکر شروع شو، تذکره به شروع شوه، نو ما به ویله چې زه اوس په ځمکه باندې یم، هغه په اسمان کې ده. د هغې وجه دا وه چې نبي علیہ السلام دپاره ډېره لویه سهاره وه. هغه دواړه لاړه او رسول الله ډېر پریشانه شو. قرآن او حدیث کې نشته دی چې دغې کال نوم حام حزن دی، لیکن د دغې کال د دغې تکلیف د وجې نه تاریخ دې له نوم کېښودلو عام الحزن، د غم کال. دا څوک اعتراض نشي کولی چې دا خو پیغمبر دې ته عام الحزن نه دی ویلی او صحابو ته نه دی ویلی. نه، دا هغه کال، هغه پریشاني، هغه تکلیف چې کومه دی نو هغې ته تاریخ دانانو وکتله یاره دا واقعي د غم کال دی، نو د حزن نوم یې وله کېښودو عام الحزن، د غم کال.
نبی علیہ السلام پریشانه شو، د طایف والونه نا امیده پریشانه شو، د مکی مشرکانو سرکشي او بغاوتونه زیات شو. نو سحاري ولا خو پکار وي بیا نو په هغې سحرو کې نبی علیہ السلام دعا وکړه چې پروردګاره دا 2 کسان دي. دا بزار حدیث دی، یو ابو جهل دی، د هغه نوم عمر دی، او بل الفاروق دی چې هغه عمر دی، وروسته ته الفاروق لقب ملاو شو. پروردګاره دې کې یو کس مسلمان کا، ځکه چې په ذکرې شیطانان او د کلي غټان چې کومه دی هغه غلط دي او د غلطو خلکو ملګري وي، نو حالات خو خراب وي که نه. روغ سړی پاکې ژوند چېرته تېلولی شي. خو چې کله د کلي غټان دا د روغ سړي حمایت وکړي نو بیا غلط خلک رامخې ته کېدی هم نشي. ماحول ټکي لږ اوس نن سبا ټول کلي یوازې یو کلی نه، هر کلی ولې خراب دی؟ هر کله ځکه خراب دی د کلي غټ خلک چې دی نو د غلطو خلکو سره میلاو دي، تاڼه د غلطو خلکو سره میلاو وي، ایس ایچ او صاحب د غلطو خلکو سره میلاو دی، ایس پی صاحب او بل صاحب او بل صاحب او د کلي مشر د علاقې مشران د غلطو خلکو سره میلاوي. ماحول ورځ په ورځ خرابېږي، ختمېږي نه که نه. دا سوچ او دا فکر خو نشته دی چې هلکه دې ماحول کې دا غلط کارونه کېږي. لږ اوس تاسو په کلي کې چې آیس خرڅېږي نو تاسو یې منع کولی شئ؟ واړه واړه کشران ماشومان یې برباد کړ. تاسو ته ښه معلوم دي د جومات نه راوځي په خلکو پسې ځي چې هلکه مانځله راځئ، او د جومات په خولې په دروازې په خوله کې چې کوم دی چرس او آیس خرڅېږي، خو په دغې دروازه نه ورننوځي چې هلکه دا آیس والا چې کوم دی دا هم منع کول پکار دي. د هغې خلاف هم چې کوم دی سوچ پکار دی. نه دا نه کوي، دا د بني اسرائیلو کار او بس هغه شان دي بني اسرائیل غرق شوي چې مسلمان به غرق کېږي. چشم پوشي څوک د اوټ د وجې نه چاته څه نشي ویلی، څوک چې کومه دی د نورې بزدلۍ او د بېغیرتۍ د وجې نه چا خبره او چا نوم نشي اخیستی، او څوک چې کومه دی نو هغه مالي لحاظ سره پیسې اخلي، ګرفتار شي تاڼې ته لاړ شي، 50,000 روپۍ ورکړي، 50,000 دی والي 50,000 هغوی والي. نو ماحول دا خرابېږي په دې وجه. خو چې کله د کلي او د علاقې مشر دا رخو خلکو ملګری وي علاقه چېرته هم نه خرابېږي. نبی علیہ السلام دعا وکړه یا الله په دې 2 کسانو کې یو مسلمان کا، که دواړه نه وي ربه چې کومه ښه دی هغه مسلمان. دا خبره مې یاد ساتئ چې سړی ګناهونه کوي، ګناه خو هره ګناه چې کومه دی نو دا یو بېغیرتي ده، هره ګناه چې کومه دی نو دا خو یو بغاوت دی او د الله نه چې کومه دی نو بغاوت دی او د الله سره دشمني ده. لیکن په دې ګناهونو کې بعضې ګناهونه داسې دي که نه چې هغه عام خلک هم چې دی نو هغه وایي مړه ګناه خو ده، خو داسې د بېغیرتۍ ګناه نه ده. تبه شوې؟ دا د بېغیرتۍ ګناهونه چې کوم دی تاسو پېژنئ. نو چې کومه خلک د دې بېغیرتۍ په دې ګناهونو کې که نه الله تعالی دله توفیق نه ورکوي، او چې دا غیرت پکې لږ وي که نه څه نه څه ننګ پکې وي الله والا توفیق ورکوي. نو عمر فاروق مشرک و خو لیکن د بېغیرتۍ کارونه نه کول. په دې وجه باندې الله تعالی د هغه دپاره چې کوم دی دعا قبوله کړه، او نبی علیہ السلام په باره کې حضرت عمر راوتی دی، را روان دی، نعیم زوی د مسعود اوله مخې له ورغلی، چېرته روان یې عمره؟ وایي ځمه دې داري ارقم ته، ارقم ابن ارقم د صفا ډېرکۍ باندې د ارقم رضی الله کور و. نبی علیہ السلام د ابو طالب د وفات نه بعد داسې کلاو بیا نه شو ګرځېدی. نو د ارقم رضی الله عنه په کور کې رسول الله چې کومه دی نو رهایش شو، صحابه به هملته تلله چې دلته ورځم نعوذ بالله دا د شرک چې نه ختمومه څه کې. نبی علیہ السلام پسې توره ایستلې ده روان دی، هغه ورته ویله داسې چل وکړه چې اول ستا دومره زور نشتی، ستا خاندان د هغه د خاندان نه په 1000 درجې لاندې دی، ستا په خاندان کې چې کومه دی د هغه خاندان په شان بهادران نشتی، تر حمزه مقابله کولی شي چې
چې داسې روانې یو ابو طالب مړ دی تر عباس مقابله کولی شي نشي کولی مقابله اول د خپل کور غم دی وکړه لاړ شه خپل کور دی وګوره دی حیران شو زما په کور کې څه دي هغه ویل ستا اوښي او ستا خور اسلام قبول کړی سعید رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړی دی سعید ابن زید په عشرو مبشرو کې دی تر زویم دی کشر دی او ستا خور فاطمه رضی الله عنها اسلام قبول کړی دی چې کله راغی خباب رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبی علیہ السلام هم دا د سورې طه د آیتونه چې څومره ولوستل دغه آیتونه دا یې ورکړي دا ویې سال تو هغوی ته یاد کړه هغه راغلی دی او په یو چمړه باندې چې کوم دا لیکلی شوي دي دروازه خو بنده ده عمر رضی الله عنه دروازې ته چې غوږ کېښودلو دننه څو خبرې کوي دروازه چې وواله نو بس هغوی پوه شو چې عمر راغی خباب رضی الله عنه ته فرمایي ته دننه کښېنه او هغه سړی راغی چې کله راغی خو دی په قار راغلی دی توره ورسره ده وایي تاسو سره درېیم څوک وایي څوک هېڅوک هم نه وایي تاسو ویله څه وایي موږ څه ویله خپلې خبرې هم کولې نو ښځه خاوند یو بس دله غوسه ورغله او چې تاسو ما ته چې کومه دی نو خبره ښکاره نه کوئ نو په دې خپل اوښې باندې ګزار وکړو نو چې کله ګزار وکړو نو هغه خور ورته رامخې ته شوه او د تورې هغه کاټۍ چې کومه دی یا د تورې هغه پس طرف شا طرف باندې د هغې دا سر ولګېدو سر یې مات شو وینې ترې روانې شوې او چې کله وینې روانې شوې خو هغه هم د هغه خور وه که نه او ورته ته به څه وکړې مونږ اسلام قبول کړی دی هېڅ هم نشې کولی ته خو بل ګزار وکړه دی حیران شو چې زما دا خور خو دومره خبرې زما سره نه شوې کولی دا څنګه چل نو بیا ورته ویلی چې څه چل دی تاسو خو وایې که نه چا ته خبرې چې کولې څوک وو نو خباب رضی الله عنه راووتلو هغه ورته ویله چې هغه زه وم ویل ستا سره چې دا څه دي دا د الله کلام دی وایي دا ماله راکړه خور یې ورته ویلې دا تا ته نه میلاویږي ته مشرک یې او مشرکان پلید دي ته به غسل کې بیا به تا ته میلاویږي غسل یې پې وکړو دعا قبوله شوي وه که نه د غسل نه بعد چې کله قرآن مجید دا آیتونه هغه شروع کړه طه ما انزلنا علیک القرآن خو عربو زموږ په شان د عجم خو نه و که نه چې هغه پاسې په قرآن کې څه دي او قرآن ته چې کوم دی د بصیرت او د بصارت چشمې لګول پکار دي او چې د بصیرت او بصارت چشمې د چا سره په قرآن کې ورته هېڅ هم نه ښکاري خو چې کله ورته دا چشمې ولګوي که نه نو بیا ورته پکې هر څه ښکاري نو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله د آیتونه واورېدله نو بالکل بدل شو او هغوی ته ویله چې یاره بس زه ځم اسلام قبلوم دا خو واقعي پیغمبر دی دا خو د الله کلام دی دا هغه ځای نه راغی چا وویله نبي علیه السلام ته چې عمر راغی وایي راځي به خو لیکن حمزه رضی الله تعالی عنہ سیده راووتلو دی ولاړ دی مخې هغې طرف ته یې لاس یې پکې ایښودلو څنګه راغلی نیت دې څه دی توره ورسره وه د حضرت حمزه خپل نیت بیان کړه نیت دې ټیک خو ټیک ته نیت دې ټیک نه وي نو بس بیا به ستا لاش ته دې ځګې نه ځي او د اسلام قبلوم صحیح دننه راغی اسلام یې قبول کړو د هغه د اسلام سره مسلمانان بهر ته راووتل مسلمانانو سره څه شو ښکاره شو او چې ته د اسلام حمایت غټان نه کوي اسلام به څنګه ښکاره کېږي نن زموږ په پاکستان کې خصوصي طور باندې چې د ملا په بیان باره کې خبره د جماعت په باره کې خبره د دین په باره کې خبره د پیغمبر په باره کې خبره توهین دا وشي حکومت ته سر نه ایکشن ناري دا اسلامي جمهوریه پاکستان دی اسلامي جمهوریه پاکستان وسه پې نه کېږي قسم دی اسلامي ټکی دې کټ کوي وسه پې بر نه دی د هغې په باره کې هېڅ څوک چې کومه دی نو خبره نه کوي نه ستا پارلیمنټ کوي نه ستا چیپان میپان کوي نه دي ججان کوي نه بل څه وکیلان کوي هېڅ څه خبره نه کوي
خو لیکن که فرض که ستا په باره کې پالتو غوندې خبره معمولي غوندې خبره وشوه نو هو بس بیا دنیا ورانه شوه، ټوله سیل مه لګیایي. دا میشن دی د یهودو دا جاری دی. نو چې کله غټ خلک په دې باندې ایکشن والی که نه، نو بیا به هله اسلام غالب کېږي. د جماعت چې حمایت هغه سړی کوي چې غټ سړی وي، هغه حمایت وکړي که نه، بیا به جماعت ته څوک بد وګوري، بیا به مدرسې ته څوک بد وګوري، بیا به نیک انسان ته څوک بد وګوري، بیا به قرآن ته څوک بد وګوري. نشي کتی. دا خلفای راشدین او دا مسلمانانو بلکې د بنو عباس او بنو امیه که ډېر ظالمان هم تېر شوي دي، خو د الله او د رسول په باره کې هېڅ شي چا سره سمجوتې نه کولې. تاسو حجاج ابن یوسف خو اورېدلی دی، حجاج ابن یوسف په شان دي غالبا چې په دې کافرانو کې هم دومره ظالم بادشاه نه دی تېر شوی. په خپل لاس باندې دومره مړي بل هېڅ چا نه دي کړي څومره چې حجاج ابن یوسف کړي دي. 1,20,000 نیولی شوي تړلی شوي کسان ته په خپل توره وجلي. 1,20,000 کسان ته سخت کړي. لیکن تاسو ته پته ده د الله او د رسول په مسلو کې سمجوتې چا سره نه کولې، بلکې د دې په باره کې به چا خبره وکړه نو دماغ به آوټ کېدل، ورته دماغ د سترګو نه به یینې روانې شوې. کله چې د دې بل نواب چې کومه دی سکھ د مسلمانانو باندې په 8 کسانو باندې لاس اچولی و، او حجاج ابن یوسف ته د یوې ښځې خط چې کومه دی دا میلاو شو چې ته څنګه بادشاه یې، ستا هغه جوش او خروش او غیرت چېرته لاړ؟ تاسو ته پته ده حجاج ټینګېدی نه شو. نن 80,000 ماشومان چې کومه دی نو دا په فلسطین کې ماشومان شهیدان شوي دي. نه پاکستان، نه سعودي عرب، نه ترکی، نه بل 57-58 مالکو کې یو غیرتي ځوان نشته دی چې ته خبره وکړي. داسې بې غیرته بادشاهانو هېڅ ضرورت هم نشته. داسې بې غیرته بادشاهانو چې کومه دی نو بیا هغه نور خلک ښه دی. هغه ظالم حجاج ټینګېدی نه شو او د سترګو نه یینې روانې شوې د قهر او د غصې نه. د هغه د عادت دا و چې غصه به شو که نه یینې به یې سترګو نه تلې. اول ویل ګړیم چې کومه دی په زمرو حملې کوي. سبا مازدیګره پورې لښکر تیار نه و، خپل وزیر ته وایي حجاج به یوازې وي، یوازې و مقابلې ته ځم. سبا مازدیګره لښکر تیار شو. محمد ابن قاسم رحمه الله چې کوي د هغې سپه سالار دی، 14 کاله عمر دی، او لاړه هغوی هم آزاد کړه. دا ټول دې بر صغیر کې دا څومره اسلام راغلی دا محمد ابن قاسم راوستی دی. دا هغه د 14 کالو ځوان راوستی دی. هغه هم عربي دی، ثقیفي او طایفي دی، هغه راوستی دی. غیرت بې ایمانه سړی بې غیرته وي، ایماندار غیرت وي. ایمان د غیرت نوم دی، ایمان د حیا نوم دی، ایمان د عزت نوم دی. د دې وجې چې یو غیرتي اسلام قبول کو، قرآن پاک انقلاب راوستلو، سورت طه اسلام ښکاره شو، خلق راووتل، خلق چې کومه دی مسلمانان بهر ته راووتل، پالستانه په هغوی باندې گزار کول مشکل شو. دا انقلابي صورت دی. قرآن مجید انسانان جوړوي، انقلابي خلق جوړوي، غیرتی خلق جوړوي. عمر فاروق غوندې غیرتی جوړ کړی دی، د خالد ابن ولید غوندې غیرتی او شاسوار جوړ کړی دی، سیف الله جوړ کړی دی، د علي غوندې انسان جوړ کړی دی، د حمزه رضی الله عنه په شان دی د الله تعالی اسد الله جوړ کړی. اسد الله ولې د هغه لقب دی؟ اسد الله د حضرت علي لقب نه دی، د حضرت علي لقب چې دی نه ابو تراب دی، ابو تراب. او د حمزه رضی الله عنه لقب چې کوم دی اسد الله دی، د الله زمری هغه دی. حضرت علي هم دی د حضرت حمزه نه ډېر اوچت ډېر تکړه و، خو لیکن لقبونه دي نو چا پیغمبر ورکړي دي. دا خلک جوړ کړی او چا دی قرآن مجید جوړ کړی. قرآن مجید د غیرتی ذات کتاب دی، نو چې انسان یې کله یاد کړي غاړې ولور کې غیرتی ته جوړوي. خو چې فرض که قرآن له غاړې ورکړي دی او د غیرتی ذات کتاب دی، دی بې غیرته دی، مطلب دا دی دا منافق دی، د ده په زړه کې چې کومه دی ایمان نشته دی، هسې خبرې کوي. له دې وجې نه قرآن سره تعلق جوړول پکار دی. چې قرآن سره کله تعلق جوړ کو، هر څه پیدا به راشي، روحانیت به راشي، برکت به راشي،
اطمینانی قلبي به راشي. نن سبا تاسو ته پته ده د سکون دپاره خلک مختلفې حربې استعمالوي. اما که ورځو کې د مخکته دغه کې یو لوی سړی د هغې په خپله ځان خودکشي وکړه، د هغه زوی خودکشي وکړه. دومره خودکشي روانه ده. ولې روانه ده خودکشي؟ ولې روانه ده؟ ولې دا دین په وجه روانه ده. سړی ډېر دیندار دی خودکشي کوي، ډېر منځګزار دی خودکشي کوي، ډېر سخي دی خودکشي کوي، ډېر تلاوت گزار دی خودکشي کوي. ته وښیه ډېر درسونه کوي خودکشي کوي که نه؟ خودکشي کوم انسان کوي. ښه مالداره دی په مال دولت مالامال دی، لیکن خفه دی پریشان نه دی، د ګناهونو نه تنګ دی. ګناهونه نه دي، دا انسان تنګی ګورئ. کله چې انسان تنګ شي نو ښه سمت په دې باندې بد سمت ته لاړ شي خودکشي وکړي. د ګناهونو راغېستلی، د ګناه د ختمولو دپاره بله ګناه، د ګناه د ختمولو دپاره بله ګناه، د ګناهونو په دلدل کې وغورځېږي. تاسو کتلي که نه؟ موږ د ګناهونو د ختمولو دپاره څه کوو؟ د ګناهونو د ختمولو دپاره سکون چې حاصلو په ګناه یې حاصلو، یا په نشه یا په بله طریقې چې بلا ګناهونه دي هغه په دې منبر نه ویلی کېږي. هغه ګناهونه چې کومه دی په هغې باندې مونږ سکون راوستل غواړو، او حال لري چې الله په دې سکون نه راځي، په دې خو پریشاني راځي. الیس ما حاک فی نفسک، ګناهونه سړی ښه پریشانه کوي، نشې خو سړی ښه پریشانه کوي. د پریشانۍ د ختمولو دپاره خو تعلق بالله دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې اطمیناني قلبي راځي. د دې وجه نه چې قرآن سره د حقیقي تعلق وي، هیڅ هم کوئ نو اطمیناني قلبي به درته وي، سکون به درته وي. ته په دې خپله زندګۍ باندې مطمئن یې چې یاره بس الله څه کوي دا ټیک کوي. که زه غریب پیدا کړی یم دا هم ټیک دی، که زه مالداره پیدا کړی یم دا هم ټیک دی، که ماله صحت را کړی دا هم ټیک خبره ده، که ماله بیماري را کوي دا هم ټیک خبره ده. اوس زه د الله په فیصله باندې سیم راضي یم، بس تا سره بیا سکون وي. دا یاد ساتئ چې کومه خبرې د منلو دي که نه هغه تا ومنلې سکون به هله میلاویږي. د کولو خبرې مونږ ډېرې کوو په هغې باندې سکون ډېر کم میلاویږي. دا خبره یاد ساتئ. د کولو خبرې پېژنئ که نه؟ کم عبادات چې د کولو دي، لکه مونږ منځونه کوو که نه، په مونځ باندې ښه پوهېږو، لیکن زمونږ منځونه په مونږ کې سکون نه راولي. مونږ تلاوت کوو، تلاوت ته کولو عبادت دی. ټول خلک یا تلاوتونه هم کوي، لیکن حقیقي تلاوت نشته دی، سکون نه میلاویږي. روجي نیسي، ذکرونه کوي، استغفار کوي، دا ټول د کولو عبادت دی. لیکن تر څو پورې تا د منلو عبادت نه یې منلی او تا نه یې کړی سکون نه راځي. د منلو عبادت پېژنې چې الله څه کوي دا بالکل ټیک دی، دا منلو عبادت دی. تقدیر دا د منلو عبادت دی. قیامت او آخرت او حساب او کتاب زه چې څنګه یم دا د منلو عبادت دی. بس الله زه پیدا کړم ټیک یم، توره پیدا کړم هم ټیک یم، او که سپین یم هم ټیک یم، که دنګ یم او که چیت یم دا بالکل ټیک یم. زه الله پیدا کړم، زه په دې باندې راضي یم. دې ته څه وایي؟ دې ته منلو عبادت وایي. کله چې تا د منلو عبادت ومنلو سکون به هله راځي. نن موږ د منلو عبادت نه دی منلی، د کولو عبادت کوشش کوو چې هغه باندې ځان پوهه کړو، لیکن د منلو په عبادت اعتراض کوو. چې روانه دا به په کوم ځای کې دي، تقدیر کې لیک دی نو دا چل دی، دا خو زه مجبوري محض شوم او دا خو هغه شوم دغه شوم. د دې وجې نه سکون نه میلاویږي، پریشاني ده. لہذا د کولو د عبادت سره د منلو عبادت په دې باندې ایمان راوړل پکار دي. کله چې موږ دا عبادت شروع کړو سکون به راځي، او په ګناه باندې سکون نه راځي. د سکون د راستلو دپاره نیکۍ طرف د توجه پکار ده. ګناه چې کومه دی نو هغه نور سکون ختموي، نورې پریشانۍ راوړي. پیغمبر خو دروغ نه وایي چې الاسم ما حاک فی نفسک. ګناه چې کومه دی د انسان په وجود کې پریشانی پیدا کوي، خفګان پیدا کوي. د دې وجې نه انسان څه شي هغه سمه لار پرېږدي چې الله ته متوجه شي، خودکشي وکړي. څه وکړي؟ خودکشي وکړي. خاوند د بچو نه تنګ دی، خاوند چې کومه دی د ښځې نه تنګ دی، خودکشي وکړي. ولې خودکشي کوي؟ د هغې دپاره ښې طریقې د اسلام شته که نه؟ هغې ته ولې متوجه کېږي؟ یا چې کومه دی د غریبۍ د وجې نه وایي یاره زه بس غریبي ده او ځان مړ کوم. ولې ځان مړ کوې؟ د اړیکې وه څومره ته میلاویږي به نه میلاویږي او نه میلاویږي، ځان له خبره ده. تا ته به الله تعالی پای کې چې کومې لاره کلا وکړي، نو د لارو د کلا وهلو دپاره الله ته توجه پکار ده. کله چې تعلق بالله جوړ شي، انسان چې کوم دی دا په خپل ژوند باندې مطمئن وي، دی د الله طرف ته او د الله عبادت طرف ته صحیح متوجه وي. خو چې کله تعلق بالله نه وي نو بیا انسان الله ته توجه نه کوي.
هغه کارون توجه کې چې هغه سړی ښه پریشانه کوي، ښه دردمن کوي، الله تعالی دې زموږ تعلق بالله جوړ کړي او الله تعالی دې موږ دا دواړه عبادات د کولو او د منلو په مونږ کې راولي. د قرآن سره الله تعالی زموږ تعلق جوړ کړي او الله تعالی دې موږ قرآن والا جوړ کړي. قرآن والا دې الله موږ جوړ کړي، حقیقي قرآن والا، غیرتی ایماندار، غیرتی مسلمانان الله تعالی دې موږ جوړ کړي. او ما علینا الا البلاغ. مردگانو باره کې دعا وکړئ. دغه زنانو پاتې شوي دي پورې واړه، نور څوک پاتې شوي دي کلي کې نږدې لري، پروردګاره ټول معاف کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب، جهنم د عذاب نه بچ کړي، د رحم او د کرم معاملو سره وکړي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه